و یو تصویر به علم ما تصویر به علی نه یما نه کنه دا تاون چې چا کړی چې هغه ته پته ولګي چې یو تصویري فیسبوک له ورکوه ستا فیسبوک خدای په تندر سوړ کې دا موبایل څه خبره ده چې زه یو تصویر ورکوم دا یو تصویر ورکوم نو هغې کونډې ته زه وایم ته ولې تصویر ورکوي دیاړي مار دی خو تالی پیدا کوي او ستا بچولی پیدا کوي ښه خاوندانو ته دعا کوئ خاوند چې د کوره ووځي دوه لپې الله ته اوچته وه خدایه زما د سر سورې دی خدایه حفاظت یې وکړي اعمال ورله کوئ چې خاوند د کوره ووځي نو عزتمن خاندان ښځې چې خاوند یې وفات شي هغه یوې تروړې وړو ته محتاج شي مونږ ولیدل د لوی خاندان زنانه مالدار سړي ته وایي ما ته د یوې تروړې وړو ضرورت دی زما بچي نار دي مور د بچی ناره نشي برداشت کولی خدای دې دا ورځ په زنانه ونه راولي ښه چې دا یتیم بچی ورته په دې غېږ کې څملي که نه او دا یتیم بچی ورته پاتې شي او دا اختر شپی او دا یتیم بچی راشي دې مور ته وایي مورې پلانکې الک مې ولیدو د ټیلر نه خپلې کپړې راغستې وي پلانکې مې ولید مورې زما کپړې به کله را کم ټیلر سره دي مور ورته وایي صبر وکړه پلانکي سره دي پلانکي سره دي چې شپه پخه شي مورې دا خو شپه ووتله سهار به زه مانځله کمې کپړې وړمه د مور سره بل جواب پاتې نه شي نو مور ورته وایي بچیا ستا کپړې نشته ولې پلانکي چې راوړلې پلانکي چې راوړلې ای بچیا دا نن چې کومو بچو کپړې راوړلې د دې پلاران شته او ستا پلار نشته بچیا ته کپړې مه غواړه ته مه غواړه کپړې نو مور چې هغه بچی رضا کوي دا تپوس د کونډې مور نه وکړه وایي ته د اختر په شپه بچی څنګه رضا کوي ما ته کونډه مور وایي زه بچی سملوم هغه نه سمولي بچی مې خوب کې راپاسي زما د اختر کپړې زه بچی سملومه زه په کټ کې سملمه خلکو کپړې اسري کړي وو انګرو ته ورچولی وي هنګرو ته ورچولی سبا به دا جوړه غوندم او کونډه مور چې په ځان صادر د شپې راواچي هغه خپلو بچو ته ګوري او د اختر شپه په جړا باندې وباسي ښه دا د هغې میندو نه تپوس وکړه چې د چا خاوند نشته ښه دا که دیاړي مار دی که فقیر دی که ملنګ دی تا دپاره بادشاه دی بادشاه د عزتدارې ښځې د تروړو وړو حاجت راشي مالدار ته وایي ماله وړه راکا هغه ورته وایي وړه در کومه خو یو درخواست به مې منې یوه خبره به مې منې دا مور ورته وایي څه وایي یو تصویر به علمه زما تصویر به علي زه زنانه نه یم نه که نه دا تاون چې چا کړی چې هغه ته پته ولګي چې یو تصویري فیسبوک له ورکوه ستا فیسبوک خدای په تندر سوړ کې دا موبایل دا څه خبره ده دا څه خبره ده چې زه یو تصویر ورکوم دا یو تصویر ورکوم نو هغې کونډې ته زه وایم ته ولې تصویر ورکوي او وایي مولي صاحب دا پته ماته لګي زه سوچ وکړم هغه مړ خاوند را یاد کم چې خاوند مې په قبر کې دی که تصویر ورکومه په ټوله دنیا کې مې د مړ خاوند عزت لیلام کیږي او زه داسې داغداره کېږم چې ما سره به بیا څوک رشته ونه کړي دې هر څه ته وګورم هر څه ته وګورم خو مولي صاحب چې وږو بچو ته وګورم چې دا بچیو له به مې پخوم څه نو دا مور ورته وایي خیر دی زه به مخ پټ کړم په برقه کې به ودرېږم خیر دی تصویر راله په پټ مخ واله خیر دی دا مور چې د تصویر ته مجبور شي دا د دې نه الله خاوند اغوستی دی ښه دا د دې په سر د خاوند سوری نشته ښه دا د دیاړي مار ښځې ته ووایه دا د فقیر ښځې ته ووایه وایي دا د ملک ښځه چې نن تصویر ته تیاریږي دا د دې یو خاوند و که نن هغه خاوند موجود وی نن هغه خاوند وی دې ته دې چا کیمره نیولی وی او مونږ کې خو ترس شته نه مونږ کې خو ترس شته نه قربان چې دور د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی کاش چې یو داسې حکمران خدای راکړی کاش چې یو داسې حکمران خدای راکړی چې د کونډو اوښ کې وچې شي خدایا
چې د یتیمانانو سلګۍ بندي شي، خدای او داسې حکمران راکړي. په لاره روانو زنانه ولراله له مخې وی ودرېږه حضرت، وی ښځې ولاړې، وی بیت المال کې مې برخه شته، زما حق دی که نه؟ وی بلکل شته. وی مال یې راکړه. وی ته ودرېږه زه دله حق راوړم. زنانه ولاړه ده او د بیت المال نه یې ولا حق راوړو. قربان داسې حکومت یې کړی چې حق یې راوړو. زنانه لی ورکو نو زنانه ته وی ودرېږه، زما یو درخواست دی، مونږ هم یو درخواست دی. څه درخواست دی؟ مونږ خو وایو چې د عزت ته لږ لیلام کومه که نه، ښه په تروړه وړو ما ستا عزت واغست که نه، ښه تروړه وړه دې ورکړل نو زما د خور مور عزت پې علي ته په تروړه وړو باندې علي. امیر المؤمنین ورته وایي یو درخواست مې دی. څه درخواست دی؟ مورې خورې حق مې تاله درکو چې کوم دی په بیت المال کې، خو درخواست مې دا دی اسې نه په میدان محشر کې د الله عدالت لګېدلې او ته په ما شکایت ونه کې. ګورې خال ته به شکایت نه کې، بس معامله دلته کلیر ده، هلته به په ما شکایت نه کې، د الله مخې ته ګورې ښه، اسې نه چې د الله مخې ته په عمر شکایت وکړي، هلته د جواب نه یم. ګورې ښه هلته دا یو درخواست مې دی. کاش شته یو داسې مسلمان چې په دې وړه کې ورته تروړه وغورځوي چې دا دې تروړه ده، دا دې د بچو کپړې دي او دا اختر دی. ته څوک یې؟ ما څه کوې؟ بس زه د خدای یو بنده یم او بس ته بچي دي ما ته دعا کوه، بس چې دا کونډه دنده شي او بچي او کونډه لاس اوچت کړي. خدای د جنت د وګټو، جنت د وګټو. د دواړو جهانو سردار فرمایي انا وکافل الیتیم هکذا. صحابه ما ته وګورئ، وی ما سره به یو کس داسې برغي په جنت کې، دا به تهجد گزار نه وي، دا به حجونو عمرې والا نه وي. انا وکافل الیتیم هکذا. ای صحابو چا چې د یتیم پالنه وکړله دی به ما سره داسې یو ځای په جنت کې وي. د دوو ګوتو ته مې وګورئ صحابو، کافل د یتیم به ما سره په جنت کې دي. انا وکافل الیتیم هکذا هکذا هکذا. داسې چې مور تواب مورې خورې خاوند ډېر څه دی، خاوند بادشاه دی، بادشاه هوښیاره ښځه یې نو خاوند یې دا تانیز نه هغه وایي بادشاه دی وم ته هوښیاره یې ښه، او بادشاه به یو خاوند او دا به پې بروسه نه کوي. نه خویندو میندو خاوند وپېژنئ. د دواړو جهانو سردار فرمایي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنه. امام الانبیاء فرمایي چې کومه زنانه مړه شوله او وروسته ورسره یو خبره چلیدله، یو سرټیفیکیټ ورسره پاتې شو. زنانه مړه شوله او یو سرټیفیکیټ دی ورسره. څه سرټیفیکیټ دی؟ نفلي روجي دي ورسره؟ نه. عمرې دي ورسره؟ نه. ذکر و اذکار دي ورسره؟ نه. ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راز. دا وفات شولا او خاوند تی نرضا و، بس ځان سره د خاوند د رضا سرټیفیکیټ وړو چې تلا د خاوند رضا ور سره وه. د دواړو جهانو سردار فرمایي دخلت الجنه، دخلت الجنه. چې کومه ښځه مړه شوه او د خاوند رضا ور سره و دخلت الجنه، دا جنت ته لاړه، دا جنت ته لاړه، دا جنت ته لاړه.